هېڅ هم نشته. قسم دې د 3 ورځو سړه ښځې ته مې کو سړه روټۍ خرڅې وړو راته جړل د لږې نه هغه روټۍ مې راوړله خوشتم کړه اوبو کې چې مونږ وخوړله. زما هم خېټه خرابه شوه، ماشومانو مې خېټه خرابه شوه. ګرانو کتونکو ماښامي ته ډېره لږه شېبه پاتې ده خو ضرورتمند په خټه اور لګوي. دا زنانه اوس یو پېره رالي خو د بچو غم ورسره او دې ماښامي کې بیا راغلی. راشه دې خوا ته او ځان سره تا خو 2 لورکۍ راوستي ځان سره که نه. الله دله ډېر ژوند درکړه. الله دې د دواړو جهانونو جتونه رورې پوره کړي. ستا زموږ جتونه پوره کړه، ستا دې هودې پوره کړي. موږ بس بېوسه یو نو ولې به راتلو. بچیان یې څویو کې سبق وایي؟ دا یو شپږم کې ده، یو څلورم کې ده. تا وختي وي چې څویم درجې وي علم هم کوي؟ علم زه کوم. ته کې؟ حاجي خوشحاله بچې په کپړو؟ علم کتابونه راکوي الله خوشحالې؟ د علم څه؟ علم کتابونه ولا پیره درجې راکوي انشاءالله. ته خوشحالې؟ کپړې دې خوښې دي؟ د غریبۍ کپړې دي نه ښه؟ راشه مورکۍ دې خوا راشه. او د خدمت نه راغله. څو بچي دي؟ زما 6 لوریانې 2 مې زامن دي. الطاف خان دي کره کار کوم په مانځو کې. څو کال دلته راځي؟ زه دا 2م کال دي. هر څه وړی دی ځای؟ اولې نه وړم چې وړم منکرېږم پې نه خامخا وړم. سټېشنې م تللې د دې ځای نه. او جي خوشحاله دي؟ بلکل خوشحاله یم. او جي ولې نه یم خوشحاله؟ راشه دا خفه ده دې خوا مخې ته شه. هله ګوډی راشه، هله ګوډی راشه. ګوره دا ګوډی چې کومه ده دا یتیمه بچی ده. دې یتیمې بچی ځان له چې کوم دی نو ګوره خوشحاله بچي. او راشه ته خوشحاله وي. دې خوا راشه، راشه دا کپړې خوښې دي؟ تاسو وایي چې ما هېڅ هم نه دي پخ کړي؟ نه هېڅ هم یم والله که پخ کړي دي. صرف بغیر د اوړو مې اخلي دي. نور مې یو څیز هم نه دی پخ کړی. نور یو څیز هم نه دی؟ نه. دا ولې ځان سره ووالې ښه بچیانو لرې کپړې واغستې خوشحالې؟ ولې نه خوشحاله یم. خوشحاله یم په شکر. د روژه ټیم دی دا ځان سره واله. او ته به ځان سره لوریانې راولي کې کپړو لري؟ صحیح. بس روژه ماتي نه پس چې کوم دی دغه ټوله شپه به ګرانو کتونکو نن موږ ډېر زیات کار وکړو. نن روژه اخري تنګ کړي که نه اورې. او ستا د بچو کپړې خو شوې که نه. او نن ګرانو کتونکو موږ چې کومې جوړې ورکړلې نو هغې کې د دې څه جوړه چې کومه ده هغه دې وړلې ده. خو دا خپلو کې د یو ځای دي نو دوی په خپلو کې سلا کړي. خو لکه دا قرباني ډېره ورکېدله نو زما خپله قرباني چې کومه ده دوی شوه نو هغه جوړه چې کومه ده دې ته شوله. دې له وختي موږ دا جوړه ورکړله نو دا دې بچیانو له مو شوې. به دې قسمت ښه دی دې دا وړو بچو له شوې. نو ړم وایي چې ډېر څه ورکړو چې پیزار یم وي د دوی مختر وي. د یتیم بچي دا یتیمه بچی دی. دا یتیمه بچی ده. د دوی ډېر زیات ضرورتمند دی. نو دې کې چې روغ راشي که نه چې خاوند مې شته ووایي یا بیمار دی ته ځانه به وایي نه دوی خښونه یوسي او دا ځان سره چې کوم دی نو غوړي او وړه خو هم یوسي. نو الله دې قبول کړي. والله دې حضرت خان صاحب له او دوبۍ غرور له دغه وکړي. څنګه چې کومې ښځې دروغ وایي نو خدای دې تباه کړي. چې زموږ خاوندانې وي او بیا دروغ وایي چې خاوندان هم نشته یا بچي غټي. که زما دا زوی هم غټ والله که زه دې ځای ته راغلی وم. زما خو سره په دې جنګ چې زلمې بچي درې ته څه کونډه کې راځي؟ زه خو کونډه یم. زما خو بچي واړه دي. زما چې دې زنانو سره کوم بحث مباحثه وي تاسو ټوله روژه رالئ؟ د هغوی بچي غټي که نه دلته راځي. که زما دا زوی یو زوی هم غټ نو ښه به وی که نه. زما خو 3 لوریانې دا یو ورکوټی زوی مې دا خو د ګټې وټې دي نه. قسم دې کو څه مې پخ کړي. ساګ مې والله کو پخ کړی دی بغیر د وړو نه هغه مې اخلي دي بس. او ستا هم بچي نشته؟ زما زوی دې خوا راشه. شبقدر نه رالي؟ ګرانو کتونکو دې ټیم ته وګوره دا د مرزو تورمزو دي. دا شبقدر نه رالي. شبقدر نه مجبوره بس مجبوره ده لکه زمونږ که نه. ستاسو ټیم را روانه شوې؟ زه به جان سهار تا ته چې ما ټلیفون وکړ هغه ټیم را روانه شوم. ماشومه مې ګاډي خو کړه بیا مې هغه هسپتال ته یوړله. بیا مې چې هغه هسپتال نه راوړله بیا ماسپښین را روانه شوم. ستا څو بچي دي؟ زما 15 لوریانې دي بېجان. 15 لوریانې نور دلې الله سره. ستا ګټه وټه څه ده؟ هېڅ هم نشته بېجان. یوه ماشومه مې کار کوي 40,000 روپۍ په هغې کې رانه ماشومه کار کې دغه کړې ده. بس کور مې د کرۍ د نور مې هېڅ هم نشته. قسم دې د 3 ورځو سړه ښځې ته مې کو سړه روټۍ خرڅې وړو راته جړل د لږې نه
هغه روټۍ مې راوړله خو شته هم کړه اوبو کې چې مونږ وخوړله زما هم خېټه خرابه شوه ماشومانو هم خېټه خرابه شوه دا خبرې واورئ ښه تا به هغه کونډې مو بخي خو هغه زنانه به نن څه سوچ به کوي چې هغوی به څه سوچ کوي ځان سره به وړم والي ځان سره به غوړیم والي ځان سره به دغه پیسې نغدې والي او ځان سره به چې کوم دی نو دا کریم والي صحیح ده که نه ښه او راشه دې خوا ته راشه له دې یتیمانو له چې کوم دی عیدي ورکړم دا ونیسه ته دا ونیسه ته صحیح ده او دا چې کوم دی نو دا ونیسه ته او دا ستا عیدي شوه صحیح ده که نه ښه اوس خوشحالې زړه مې و چې ډېر څه درکړم چې ته دومره د لرې نه رالې د شپېنځو لوریانو سره ژوند څنګه تېرې جان ډېر د سختې دی څه به وکړو الله قسم دی اوس مې دا چپړې دا ګاونډیانو نه غوښتې نه وي زه پکې نه چپړې هم نشته ته څومره خبرې کوې نه زه یم چې په تا پیسې زه نه لرم ستا دومره ضرورت دی ګټه وټه څه ده هېڅ هم نشته بجا خپله پردی کار کوو خاوند بس به پاتې شوي دي سکېډونه کړو 40,000 روپۍ دي راباندې یې کرانه ماشومه دغه کړې ده که مشره لور چې مې ده هغه خدمت پرې کوي دا ټوله روژه څنګه تېره شوه ټوله روژه به جان ډېره په سختۍ تېره شوه بس په لږو په تندو په دغه سختو نرمو تېره شوه ته مخکې والا ولې نه راتلې ویجا ما 2-3 ځل به لمبر به مې ملاوه خو نه به ملاوېدو بله شپه مې لوی شو بیا تاسو ما ته وایي چې راشه دا ځای ته چا ښودلی و جان دالته ګاونډیانو لمبر راکړو شب قدر کې شب قدر چې هغې له لاړ شه راته یې هغه له لاړ شه هغه به درسره مدد وکړي اوجې نه پس په مرازي خو چاته دا خبرې ولګېدې ماښامې دی که نه چا دله سره ولېږل که نه چې ته د 5 لوریانو سره ژوند څنګه کوې صحیح ده خو چا دله سره لېږلو در کوم به ښه ګرانو کتونکو 5 لوریانې دي او بیا د خبرو اورم چې اوړه دا اوړه څنګه پخه کړي دا 3 ورځو سړه روټۍ لکه ګاونډیانو کره مو لیکل وړو راته ډېر زیات ژړل د لږې نه خپله هم وږې روژه ده بس هغه چې سړه روټۍ راوړه هغه مې اوبو کې خوشته کړله بیا مرچکې مې ولوټه کوله هغې کې مې دغه کړله هغه مونږ مور او بچو وخوړه دا 2 وړو مې خېټې خرابې خپله ټوله ورځ بېګا ټوله شپه مې الټه د خېټه قویزې چپې ووهلم خېټه مې خرابه شوه لوریانې پېغلې که نه 2 غټې دي او دا 3 وړې وړې یانو کتونکو څوک ورسره مدد کوي نو یې خپلې غذا مونږ سره رابطه وکړئ مننه